مونږ ازادي دې ته وایو، ازادي دا شی نه دی. تپوس د حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه نه وکړه، وایي چې ته کله 11 کاله د دې وطن د خپل وطن نه وښکلې ظلمن جبرن او دی مبارک لاړل افغانستان ته، او افغانستان کې هلته کې د خپل وطن ته راتلیم نشو، وطن ته راتلیم نشو. جدوجهد د ازادۍ خو شروع و، خو خپل وطن ته راتلیم نشو. نو د هغه ځای نه یې په دې خپل وطن پسې سوې انسان چې اوس هم هغه کلمات ګوري د انسان زړه دردیږي. هغه ځای نه سوې اشعار لیکلي دي. رب دې خالی کړه لغدار مکار ظالم دشمنه وطن خوږ وطنه، او ستا خورې خس ما ته خوشبوی دي له خوشبوی سمنه وطن خوږ وطنه. او هېرېږې مې نه په وړو سترګو مې یې لیدلې وطن ډېر یې ښکلې، او قدم نجس د غماز لرې کړه رب ستا له تنه وطن خوږ وطنه. او که مې فرشونه سل تر اړخه د کم خواب خواره شي، یعنی ماله مزیدار بسترې راشي، نرم فومونه راشي د کم خوابو او د ریخمو، او زه په هغې کې ناست یم، او زه چې کوم دی محلاتو کې ناست یم، خو وطنه ته او ستا خوره نی ستا خړې خورې نی. که مې فرشونه سل تر اړخه د کم خواب خواره شي، په صد آداب خواره شي، مال آرام کله راځي بې له تا جانو تنه وطنه خوږ وطنه. او آبادوم به دې په هر تدبیر چې کېږي زما، زړګی خوږېږي زما، ستا آبادول په ما فرض شوي دي له خپل سختنه وطنه خوږ وطنه. او خواږه یاران که د وطن ګیلې د ناس کوي نه، له محمد امینه د معذوری عذر یې پیش کړو له شیرین دهنه وطنه خوږ وطنه. ما تا ته څه پته ده چې د یو زرو میندو د 70,000 میندو خویندو عزتونه تار شوي دي، وطن آزاد شوی دی. ما تا ته څه پته ده چې د 100 لکو مسلمانانو چې کوم دی د هغې د وجودونو ټوکړې او کیمې جوړې شوي دي، دا وطن آزاد شوی دی. د 2 کروڑو مسلمانانو نه کورونه پاتې شوي دي، دا وطن آزاد شوی دی. تاسو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو کتلی، یو بابا لګیا دی او هغه وایي زمونږ چې را روانو زمونږ قافله، دا خو یو داسې مثال او ناڅاپه وی بس دا چې کوم دی سو شو، هله پارټیشن وشو، دا هغه پاکستان شو، دا هندوستان شو، دا انډیا شو، بس خبره ختمه. ځای چې څوک هلته ځای هجرت شروع شو، بے یار و مددگار سیکان روتل اندوان روتل چڑے چاکوان تورې نیزې په لاس کې وې، څوک یې پرېښودل؟ نه راغی انسانو چې هغه مال مویشي هر یو څیز پرېښی دی، صرف خپل ځان یې بهر راوښکلی دی، صرف خپل بچي چې کوم دی راوښکلي دي، او ځای په ځای باندې دوی به چې کوم دی ورته ناستو د ټوکړې کېدو دپاره. وایي زم د یو خپل مور سره ومه په غېږه کې، وایي مونږ دا قافله د شپې یو ځای ته راورسېده، نی په دې کې خبر راغی چې د دې قافلې باندې مونږ د شپې آرام کو، چې دې قافلې باندې سیکان را روان دي، قافله لوټ کوي، سیکان را روان دي، قافله لوټ کوي. وی زمونږ مشران راغون شو، یو بل سره مشوره وکړه، وی چې یاره دا خو به ډېره ګرانه شي که سیکان دې قافله باندې دلته راله او مونږ یې شهیدان کړو، نو بیا خو سیکان څه کوي؟ بیا خو سیکان د زنانو عصمت دریم کوي، د هغې عزتونه هم تار کوي، او ماشومان بچي د هغې په وړاندې ذبحه کوي. نو زمونږ مشرانو دا مشوره وکړه چې زه داسې چل به وکړو چې مونږ به دغې دشمن له مخې ته وځو، او مونږ ته یې وی چې تاسو دا کوم دریاب چې روان دی د دې په غاړه باندې ځان سره د خپل بچي په غېږو کې والی او ودرېږئ دلته، د خپل بچي په غېږو کې ونیسئ. که تاسو کله د الله اکبر چغې واورېدې خو پته به درته ولګي چې مونږ له الله په سیکانو باندې فتح را کړې ده، نو بیا واپس کېږئ، بیا ځان اوبو ته مه ورغورځوئ. او که تاسو د سیکانو چغې واورېدې نو بس بیا څه چل وکئ چې تاسو باندې هغې مخامخ را رواني او ستاسو په وړاندې ستاسو بچي حلالوي او بیا ستاسو عزتونه تار کوي. د هغې نه بهتره خبره دا ده چې د دې خپلو بچو سره هم دغې دریاب ته ورټوپ کوئ. دریاب به مو یوسي، کم از کم جان به لاړ شي خو عزت به محفوظ وي. دغه بابا وایي زه هغه ماشوم م چې زه د 4-5 کالو خپلې مور په غېږه کې نیولی وم، او زما مور چې دی دا په اوبو کې په هغه نیر په غاړه کې ولاړه وه، او د هغې خپې چې وې دا په اوبو کې وې، او هغې په شا باندې کتل چې اوس به که چېرته زمونږ مشرانو له هغه سیکانو شکست ورکړي چې زه د دې خپل د زړه د قطرې سره زه د دې سره یو ځای چې کوم دی دغې دریاب ته ورټوپ کړم او ما اوبه یوسي. وی لږ وخت پس مشران راله چې افوا به څوک شته دی نه. په داسې حالاتو کې پاکستان آزاد شوی دی، نن ستاسو پونګو ته پاتې شو، نن ستاسو ډمتوب ته پاتې شو. په ایمان یې ووایه
د 14 اگست په موقع باندې اوس تیره شوه د 14 اگست په موقع باندې د یو عام سکول کالج یونیورسټۍ نه واخله د یو عام سرکاري ادارې نه واخله تر زمونږ د صدر او د وزیر اعظم پورې په ایمان راته ووایه په کوم ځای کې که تاسو اورېدلي ما ته ووایه چېرته مو دا اورېدلي دي چې یو کس دام پکې ویلي چې د پاکستان د جوړېدو مقصد لا اله الا الله محمد رسول الله. هر یو انسان څوک د روټۍ په غم کې، څوک د جامو په غم کې، څوک د ټماټر او د پیازو په غم کې، څوک د رزق او د دالو په غم کې، څوک داسې دي چې هغه به دا وایي چې خبردار دا روډونه هلته مو، دا روډونه هندوستان کې مو، دا اسپتالونه هندوستان کې مو، دا پلونه هندوستان کې مو، دا خوراک هندوستان کې ملاوېده چې موږ را بیل شوي نو خو زموږ مشرانو چې قربانۍ ورکولې لکونو خلکو خپل ځانونه ټوکړې ټوکړې کول دې دپاره نه چې زموږ چې کوم دی کورونه نشته، زموږ اسپتالونه نشته، زموږ چې کوم دی روټي کپړه مکان نشته، دا هر څه د دې ځای نه ښه موجود دا هر څه د دې ځای نه ښه موجود چې هغوی دا هر څه پرېښودل صرف د دې دپاره یې پرېښودل چې نه موږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن کې به صرف سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارکي بس. مونږ خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بس وي. د عاشق صادق زړه ډېر ټوکړې ټوکړې وړی دی، زړه ټوکړې ټوکړې وړی دی. مونږ خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بس وي. کله فرمایي او چې د خپل دین په غم غوس نه وي مسلمان بس وي، چې د سیالۍ لباس نه وي چې د تقوا لباس نه وي د سیالۍ په غاړه که په ظاهر مخ د انسان وي دا انسان بس وي. کله فرمایي مونږ خو له تا نه زمونږ وطن به حقیقت کې ګلستان شي، کله آزاد به مونږ ته یا الله دا خپل قرآن شي، کله به دا تورې تیارې د ضلالت ورکې شي، د زخمي زړونو نه بهر دغه ارمان شي کله. او د محمد امین ارمان دی چې شری ځوانان به د محمد رسول الله په دین قربان شي کله.